بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم مسلمانانو کتونکو په دې نننۍ ویډیو کې زه تاسو سره د مور او پلار د والدینو د حقوقو متعلق یو څو خبرې کوم. والدین او مور او پلار دا زمونږه مجازي مربي دي، څنګه چې حقیقي مالک او رب زمون الله دی، مون الله پیدا کړیو، نو دغه رنګ مجازي طور دا زمونږ مربي دي، دی زمون تربیت کی د دې په ذریعے سره د مور او پلار په ذریعے سره انسان دنیا ته راځي. حکم د الله وی، حقیقت کې د الله په حکم باندې کیږي، خو ذریعہ او نسبت مور او پلار جوړ شي. لہذا د دې وجنه اکثر ځایونو کې چې الله جل جلاله خپل حق بیانوي، نو ورپسې متصل د مور او پلار حقوق او د هغې د فرمان بردارۍ حکم الله کړی دی، او د هغې د نافرمانۍ نه د بچ کېدو حکم الله جل جلاله کړی دی. لہذا قرآن کریم او احادیث مبارکه د دې خبرې نه ډک دي چې تاسو د والدینو احترام کوئ، د هغې عزت کوئ، د هغې د مرتبې خیال وساتئ. حتی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي که پلار والدین مور یا پلار دا کافران هم وي بیا به هم احترام کې. دغه رنګې یو کس تپوس کوي، اگر که هغې ظلم کوي، پلار را سره زیاتې کوي، مور مې په غلطی او مور را سره غلطه کوي، زیاتې را سره کوي، فرمایي و ان ظلما، اگر که هغې ظلم کوي، اگر که هغې زیاتې کوي، خو ته به ورسره زیاتې نه کوي. دغه رنګې بل حدیث مبارک کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي رضا الرب فی رضا الوالد، د پلار رضا د رب رضا د پلار په رضا کې ده، چې پلار د نه رضا وي رب به د نه رضا وي، او که پلار د نه خفاو رب به در نه چې کوم دی نو خفوي. دغه رنګې بل ځای کې فرمایي چې دا ستا د جنت دروازه ده، ستا خوښه ده که ساتلې غواړې او که ختمولې غواړې. که دروازه ځان ته کولو ساتل غواړې نو په دغه دروازه به جنت ته لاړ شي، او که والدین در نه خفو نو دا دروازه د جنت در پسې څه شوه؟ بنده شوه، بیا به چېرته ځي؟ دوزخ ته به ځي. دغه رنګې یو موقع باندې له پیغمبر علیه صلات وسلام نه تپوس کېږي حضرت په ما باندې د ټولو نه لومبې د چا حق دی؟ پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي د مور. وی دویم نمبر نبی علیه صلات وسلام بیا جواب ورکوي د مور. وی دریم نمبر حق را باندې د چا دی؟ نبی علیه صلات وسلام ورته فرمایي مور. بیا وی حق در باندې د چا دی؟ بیا نبی علیه السلام فرمایي پلار. نو د مور حق دا د پلار نه چې کوم دی نو سیوایي، ځکه چې د مور تکلیفونه دا چې کوم دی ډېر زیاتي، ډېر تکلیف سره بچي دا لوی کړي وي، په وړوکوالي په ماشوموالي کې په هر حالت کې ستا دپاره هر قسم تکلیف دا برداشت کړي، نو هغه بیا زیاته د احترام او زیاته د عزت چې کوم دی قابلی، د هغې حق چې کوم دی زیات نور هم چې کوم دی سیوا دی. لہذا څوک چې د مور خیال ساتي، د مور احترام کوي، عزت کوي، الله په دنیا او آخرت کې کامیاب کړي دي، او چې څوک نه ساتي الله تباه کړي دي. د بصرې په مقبره باندې یو بزرګ لیکي وي، د بصرې په مقبره باندې تېرېدم، د هلته نه د یو قبر نه د خر آواز راته، خر چې څنګه هیڼېږي او آواز کوي داسې آوازونه راتلل. زه ډېر اریان شوم، ودرېدم، د اهل محله نه مې تپوس وکړو چې دا قبر د چا دی چې د دې قبر نه لکه د خر په شان آوازونه راځي؟ نو محلې والا راته ووی چې دا دلته یو نوجوانو یو هلکو چې مور او پلار سره به جګړه شوه، مور او پلار سره به همیشه جنګونه کول، چې مور او پلار به ورته وکارېدل، آواز به ورته وکړو، نو ده به ورته په جواب کې وی لکه د خر مه بړېږه، لکه د خر په شان آوازونه مه کوه،
نو الله جل جلاله په قبر کې د هغه نه چې کوم دی د خر اوازونه راوچت کړه. لہذا د مور ازار، د پلار ازار او د مور او پلار بې ادبي، بے احترامی او بے عزتی دا سبب د تباہی دی، سبب د ذلت دی په دنیا کې هم او په آخرت کې هم. موسی علیہ السلام کوه طور ته به اکثر ته د الله ملاقات له یو نه یو ورځ ده چې د الله ملاقات لته نو جبرائیل امین ورپسې راغی. جبرائیل علیہ السلام ورته فرمایي الله دې ملاقات لغواړي چې کله ته نو هلکه ګوره خیال کوه. موسی علیہ السلام حضرت صاحب خیال کوي ډېر په احتیاط دی. موسی علیہ السلام تپوس کې نور کله خو دا خبره نه راکړی وینین مې ځکه دا خبره وکړله چې ابله رستا مور وفات شوې ده. نور کله به چې ته کوه طور ته د الله ملاقات لروتې نو مور به درپسې لاس اوچت کړل چې یا الله بچی مې درغې کمزورې دی انسان دی، یا الله ته احکم الحاکمین یې بادشاه یې، هسې نه د بچي نه مې چې تا داسې خبره وشي چې ته پې ناراضه شي نو یا الله ګورې عفو ورته کوه. او اوس درپسې د مور هغه دعاګانې نشته، مور دې وفات شوې ده، د دعاګانو او خزانه او دروازه بنده شوه. نو ځکه درته ما ووی چې ای موسی علیه السلام لږ احتیاط کوه او خیال کوه. نو مور او پلار دا بهترین چې کوم دی د دعاګانو ذریعه وي. نبی علیہ السلام ته یو کس راغی وی حضرت کاروبار کې مې برکت نشته، رزق تنګي ده، مسلې دي، مشکلات دي. پیغمبر علیہ السلام ورته فرمایي مور درنه خفه ده. دې کور ته راغی، کور کې مور ناسته ده، مور سره کېناسته کټ کې. مور څنګه یې؟ ښه یم، صحت مزاج سب کمی هر څه برابر دي بچې. مور ته ما نه پس خپې نه بچې زه خو دنه نیم خپه. او ته وایي نه که نه مورې ال راته ووایه پس خبره خو به خپی. او ورته وایي نیم خپه بچې نه که نه. په دې ساعت د جومات نه رالم او پیغمبر صلی الله علیه وسلم راته ووایي چې ستا نه مور خفه ده. نو مورې وجه راته بیان که په څه وجه خفې. مورې وی بچې خفه نه یم خو یو نری غوندې ګیله مې ده په زړه کې. هغه ګیله دا ده چې بچې سارې ته کله کاروبار لځې، خپل دکان لځې، خپل روزګار لځې او د کور په ګیټ باندې وځې نو ما سره ملو شي، بیبي سره ملو شي. خو چې کله د کور نه وځې نو زه په دې تمه یم چې زما بچې به په ګیټ کې ما ته ووایي چې مورې لاړم سلام علیکم دوا راته کوه. نو بچې ته چې په ګیټ باندې وځې نو ما ته اړه ونه ګورې او دقسې لاړ شي نو په دې مې دا زړه لږ غوندې پیکه دی. نو ګوره د مور پوچې غوندې خفګان هغه د دنیا د کاروبار او د رزق د تنګۍ سبب وګرځېده. دې کې مونږ ډېر سوچ وکړو. نن مونږه مور خفه کوو، پلار خفه کوو او دې خوا دا ګیله کوو چې رزق کې فراخي نشته، کاروبار ارسه شته، تنخواه ډیره ده خو مسلې پې نه حل کیږي. د هغې وجه زما عزتمندو مونږ او تاسو تلاش کو وګورو کیدای شي داسې یو ګناه زمونږ نه کیږي، داسې یو غلطي زمونږ نه کیږي چې په هغې باندې زمونږ نه والدین هغه خفه وي او د هغې د وجې نه الله جل جلاله په مونږ باندې د رزق تنګسیا راوستي وي، د معیشت مسایل را باندې الله جل جلاله دا چې کوم دی نو راوستي وي. لہذا د مور او پلار بې ادبي او بې احترامي دا ډیر زیات د نقصان سبب دی. یو کس هغه د حج اراده وکړه چې حج لازم، چې د حج اراده وکړه وی چې حج لازم نو مور بیماره شو. نو د مور د خدمت د وجې د حج نه پاتې شو. نو مور بیماره وه، کال بیماري یې تېره کړه، بیا د حج ورځې راغلې. د یاره څه کال به لړ شم، بیا مور بیماره وه. په دریم کال بیا اراده وکړه، بیا مور بیماره وه. بیا وی یاره دا مور خو نه ښه کېږي او نه مړه کېږي، بس راشه ځم حج له.
مور ورته وایي بچی مه ځه زه بیماره یم زما خدمت به څوک کوي ماله به دارو درمل څوک کوي دی وی یاره مورې بس ما خو ډېر انتظار وکړو او ته نه ښه کېږي زه ځم حج له دی ووته حج له چې حج له ووته په لاره ورسره عجیبه واقعه راغله په لاره کې را روانو دکه ټایم کې په یو کلي را تېرېده دغه ټایم کې چې اغلا وکړه غل سپټ کړه او منډه یې کړه چې منډه یې والي په دغه دوران کې دا بزرګ انسان دی دا چې کوم حج له روانو دی جومات ته ننوت د مونځ ټایم مونځ یې کو نوافلو ته ودرېدو دمه به م شمه هغه غل ورغلی دی جومات ته د خو پوه شو دا غل پوه شو چې خلک راپسې دي غل مخکې او خلک ورپسې نو هغه جومات ته منډه کړې د غل او چې کوم د غلا سامان یې ځان سره راغستی او په لاس کې هغه د دې مونځګزار په خوا کې ایښی دي او د جومات په بل ګیټ تښتېدلی دی او په دې کې خلک را رسېدلي دي جومات چې کتري دي اغلا شوي څیز هغه غوټه هغه د دې صوفي او د دې بزرګ خوا کې پرته وه بجوړغي په مانځه کې را باندې کړي دي ښه غلا دې مو کړه او اوس چې کوم دی لا په مانځه ودرې ځان یې لا تسبرګ جوړ کړه ده ورته ډېر مینتونه کړي دي هغې نه منل راټینګ کړی دی مخ یې ورته تور کړی دی په خر یې سور کړی دی او په ټول بازار کې یې ګرځولی دی چې دا هغه کس دی چې د غلا وکړه هغه به دا اواز کو چې ما غلا نه ده کړې زه د مور ازار ووالمه مور مې دقسې پرېښې ده لہذا د مور بددعا دا هم چې کوم دی نو څه سره سمه نه ده او د مور دعا هم څه سره سمه نه ده چا چې د مور دعاګانې اخیستې دي د پلار دعاګانې اخیستې دي هغوی په دنیا او په آخرت کې رنګ ګرځي خوشحاله دي په راحت کې دي چین او سکون کې دي او چا چې د مور او پلار خدمت نه دی کړی د هغوی بددعا یې اخیستې ده هغوی ورته خیري کړي دي هغوی ته خفه او ناراضه دي نو هغه سره د ماله سره د پیسو سره د جایداده سره د بنګلو هغه پریشانه دي لہذا د مور او پلار ډیر خیال ساتل پکار دي لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کاش چې زما مور ژوندۍ وي ما د مانځه نیت تړلی وي الحمد مې شروع کړی وي او مور راته آواز کړی وي نو ما به مونځ پرېښی وي او مور پسې به مې ورمنډه کړی وي د مور د حکم تعمیل به مې کړی وي معلومه دا شوه چې د مور حکم منل د مور خبره منل د مور خدمت کول د پلار خدمت کول دا انتهایی اهم او ضروری دي دغه رنګې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه یو کس تپوس وکړو افضل او بهترین عمل څه دی نبی علیہ السلام او فرمایل مونځ کول وی دویم وی د والدینو خدمت کول او وی دریم نبی علیہ السلام فرمایل جهاد کولو لہذا مونږ تاسو له پکار دادي چې د خپل والدینو چې د چا والدین حیات دي او ژوندي دي د هغې خدمت وکړو که پلار ژوندی دی د هغه خدمت وکړو که مور ژوندی دی د هغې خدمت وکړو د چا والدین وفات شوي دي هغې ته دعاګانې کوو صدقه او خیرات ورپسې کوو د قرآن پاک تلاوت ورپسې کوو ان شاء الله العزیز چې الله جل شانه به ورته دا وررسوي او زمونږ چې کوم د هغې په مونږ باندې حق دی د هغې د ادایګۍ صورت به هم جوړیږي الله جل جلاله د مالا او تاسو له ټولو مسلمانانو له د والدینو د حقوقو د ادا کولو توفیق راکړي